د ګاونډیانو د حقوق متعلق دی. اولا به موږ دا وپېژنو چې ګاونډي چاته وایي. ګاونډي ته په عربۍ ژبه کې جار وایي. دا هغه چاته وایي چې د هغه کور ستا د کور سره نږدې وي، نو دې ته ګاونډي وایي. بل قول دا دی چې کوم خلک په یو جومات کې لمونځ کوي نو دا خلک ټول په خپل منځ کې ګاونډیان دي. فتح الباری کې علامه ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي من سمع النداء فهو جار. څوک چې هم د یو جماعت اذان اوري بس دغه په خپل منځ کې ګاونډیان دي. من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. کم خلک چې لتا سره د سحر منځ په یو جماعت کې کوي بس دا خلک ستا ګاونډیان دي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي حد الجوار 40 دارا من كل جانب. حضرت عائشہ رضی الله عنها وایي چې ستا د کور یو طرف ته 40 کورونه او بل طرف ته 40 او بل طرف او بل طرف، لنډه دا چې 4 طرفونه دي او 4 واړو طرفونو ته 40 کورونه د ستا ګاونډیان. اوس دغه ګاونډیان د دوی په باره کې قرآن کریم کې الله تعالی عز وجل د احسان حکم کړی چې د دوی سره به ښېګڼې کوئ. سورہ نساء آیت نمبر 36 الله تبارک و تعالی فرمای والجار ذی القربى والجار الجنب. احسان کوي تاسو، ښېګڼې کوئ د هغه ګاونډي سره چې هغه ګاونډي مې خپلوانو کې راځي، او د هغه ګاونډي سره ښېګڼې کوئ چې هغه ګاونډي مې خپلوانو کې نه راځي. یعنی پرشته کې دی خپل دی هغه ګاونډي سره هم ښه کوه، که د پرشته کې خپل نه وي خو چې ستا ګاونډي وي د هغه سره به هم ښه کوې. د دې ډېر مطلبونه دي. یو مطلب دا هم دی چې علماو بیان کړی دی که ستا ګاونډي یو ذمي غیر مسلم ذمي دی، غیر مسلمه دی، کافر دی، خو چې ستا ګاونډي دی ته به د هغه سره هم احسان کوې. د ګاونډیانو د حق په باره کې مسلسل حضرت جبریل علیه السلام تاکید. بخاری شریف او مسلم شریف کې حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ما زال یوصینی جبریل بالجار. همیشه حضرت جبریل به ما ته وصیت کاوه د ګاونډیانو په باره کې، تر دې پورې چې زما فکر وشه، زما ګمان راغلی چې ګویا حضرت جبریل ما ته د ګاونډیانو دومره زیات تاکید کوي چې ګویا د ما سره په میراث کې شریکوي. اوس ګاونډي خو د چا سره په میراث کې شریک نه دی، لیکن حضرت جبریل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بار بار راتلی او د ګاونډیانو تاکید یې ورته کوي چې ګاونډیانو سره ښه کوه، ګاونډیانو سره ښه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حتی ظننت انه سیورثه. زما دا فکر پیدا شو چې ګویا دا ګاونډي د ما سره میراث کې شریکوي. بخاری شریف کې حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. چا چې په الله تعالی ایمان راوړي او په ورځ د آخرت ایمان راوړي فلیکرم جاره، دلته پکار دی چې د خپل ګاونډي اکرام او عزت کوي. د خپل ګاونډي احترام، عزت، قدر دا په انسان باندې لازم دی. بل حدیث د بخاری کې راځي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذي جاره. کوم انسان چې په الله تعالی ایمان راوړي او په ورځ د آخرت ایمان راوړي فلا یؤذي جاره، خپل ګاونډي ته تکلیف نه رسوي. ستا ګاونډي دی هغه ته به تکلیف نه رسوي. ترمذی او مشکات کې حدیث دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ما سره یو څو کلمې دي او دا کلمې دي هغه څوک واخلي چې هغه په دې باندې عمل کوي او یا دي واخلي د مانه او بل چاته د بیان کې چې هغه بل څوک باندې عمل وکړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایسو ورفاسیتم چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زیم دا کلمې ما ته وخی زه په عمل کوم او نور خلکو ته هم بیانوم. مبارک راته وفرمایل چې ای ابا هريره اتق المحارم تكن اعبد الناس. اوله کلمه دا ده ته د حرامو نه ځان وساته نو په ټولو خلکو کې به زیات عبادت ګزاره جوړ شي. او بیا راته ورض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الله تعالی په قسمت باندې راضي وشه نو ته په خلکو کې ډیر زیات غني شي. چې الله تعالی کوم قسمت کړی دی، کوم تقسیم یې کړی دی، په هغه تقسیم باندې راضي شه نو ته په انسانانو کې غني. او دریم واحسن الى جارك تكن مؤمنا. د خپل ګاونډي سره ښه کوه نو ته به کامل مؤمن جوړ شي. نو د ایمان د کمال علامه دا ده چې ته به ګاونډیانو سره ښه کوې.
او کتا نه ګاونډیان خپو نو وروسته روایت را روان دي چې ته کامل مؤمن نه کامل مسلم او څلورم نمبر واحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ته چې د خپل ځان لپاره څه خوښوي نو هغه د نورو انسانانو لپاره هم خوښوه نو ته به بیا کامل مسلمان شي ولا تکثر الضحک ډېرې خنداګانو نه ځان وساته ډېره خندا مه کوه ولې زیاته خندا دا مړه کوي زړه د انسان دا زړه دا بیا مړ شي چې کوم سړی ډېر زیات خاندي قرآن کریم کې هم الله تعالی عز وجل فرمایي تاسې لږ خاندئ او ډېر ژاړئ ژړا باید ډېره وشي او خندا هغه کمه وشي فتح الباری کې علامه ابن حجر اسقلانی د شیخ ابو محمد ابن ابي جمره رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړی دی وحفظ الجار من کمال الايمان د ګاونډي حفاظت کول دا د ایمان کامل نښه ده که کم انسان د خپل ګاونډي حفاظت کوي دغه سړی ایمان کامل دی وکانه اهل الجاهلیه يحافظون عليه د جاهلیت په زمانه کې هم جاهلانو به د خپل ګاونډیانو خیال ساتي بیا چې اسلام راغلی مسلمان خو په طریقې اولا باندې د خپل ګاونډي خیال ساتي چې د جاهلیت په زمانه کې جاهلیان چې اسلام هغه نه منو یا اسلام دوی ته راغلی نو قرآن دوی ته راغلی نو په هغه وخت کې هم د خلکو هغه د خپلو ګاونډیانو خیال ساتي چې اوس اسلام راغلی او قرآن راغلی په طریقې اولا مسلمانان باید د خپلو ګاونډیانو خیال وساتي ګاونډي سره د احسان کول په وجه باندې د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب انسان ګرځي یو حدیث کې راځي عبدالرحمن بن ابي قرات رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس کاوي صحابه کرام ډېر زیات مین ور او عاشقان و ورکه او دس کاوي دوی ګیر چاپیره ولاړ دي او دا اوداسه دا اوبه ځمکې ته نه پرېږدي او لاسونه یې ورته نیولي دي او هغه اوبه راخلي او په خپل مخونو باندې او په بدن باندې موږي د برکت دپاره که به مبارک لاڼې توکلي هغه لاڼې به هم د صحابه کرامو په لاس کې نیولې او په خپل مخ باندې به موږلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود وینه صحابه کرام مسکلې ده د مبارک واړه بولې هم صحابه کرام مسکلې او ډېر زیات پاک خلک هغه د عشق په میدان کې ډېر مخکې تلونکي خلک وو ځکه خو الله تعالی په دنیا کې د هغې په باب وایي چې زه د دوی نه راضي یم دوی د ما نه راضي مبارک اودس کاوي د اوداسه اوبه صحابه کرام په خپل مخونو باندې موږلې مبارک ورته وویل چې دا کار ولې کوئ دوی ورته ویل حب الله ورسوله د الله سره مو ډېره مینه ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې ډېره مینه ده د مینې د وجې کوو مبارک ورته وفرمیل څوک چې دا غواړي چې دی د الله سره مینه وکړي او د هغه د پیغمبر سره مینه وکړي او دا چې الله او د هغه پیغمبر د ده سره مینه وکړي نو فلیصدق حدیثه اذا حدث کله چې هم خبرې کوي نو رښتیا خبرې کوه بد د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د تا سره مینه دویم نمبر چې څوک در سره امانت کېږدي هغه امانت وخپل مالک ته سپاره هغه کې خیانت مه کوه دریم وليحسن جوار من جاوره ته چې د چا ګاونډي شوې به د خپل ګاونډي هغه سره ښېګڼې کوه د هغه سره ښه سلوک کوه ښه ژوند تېروه چې څوک هم د خپل ګاونډي سره ښه سلوک کوي او ښه وخت تېروي نو الله تعالی او د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه انسان سره مینه لري